السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو خوشحاله به یې. د جون په موضوع کې به یې عزتمندو یو ستسناکه دردناکه واقعه مخته راغلې ده. په ثوابه کې یو څو ظالمانو د 40,000 روپو دپاره یو بوډا سړی ډیر په بد حال باندې قتل کړی دی چې د انسان زړه ورسه وبوږنیږي. دوستانو نن سبا ظلم دومره زیات شوی دی چې څه حد نه لري. دا قاتلان څوک کوم ځای سره تعلق لرو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. که تر اوسه پورې زموږ چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو په ثوابه کې شیخ جان علاقه کې بوډا سړی چې یو څو ظالمان یوځای شوي او ډیر په بد حال باندې قتل کړی دی. دې بوډا سړي سره 40,000 روپۍ په جیب کې وي او دې کسانو سی کړی وي چې کله دا بوډا سړی ځانه شوی دی او دا 3 کسان راغلي دي. اول یې بوډا سړی ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی او بیا یې 40,000 روپۍ تښتولي دي یعنی اخیستې دي. پولیس د ډیر تفتیش نه بعد اخره کې دا 3 واړه ګرفتار کړل او قانوني کاروایي به ورسره کیږي. الله تعالی دې د بوډا سړي له جنت الفردوس ورکړي. کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو هر سړی دومره ظالم او قاتل شوی دی چې د خپل وسه پورې څومره کیږي او څومره لاس رسي هغومره در سره ظلم کوي. الله تعالی دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او داسې ضلالت او رسوایي نه وساتي. زموږ پولیس والا ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دې کال ډیره توجه ورکړي. هره علاقه کې دا نن سبا د قتلونه او بې ګناه مرګونه ډیر زیات شوي دي. دې لا توجه ورکړئ. دا مکمل معاشرې نه صفا کړی شي او دا کم ظالمان قاتلان لوپران خلک دی دا د زر ته زره ګرفتار کړی شي ځکه چې معاشره ډیره بد طرف ته روانه کړې ده. عزتمندو دا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو وه. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره دا رنګې زموږ د چینل در سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټیلۍ نشان ووهئ چې تاسو څخه یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.